چې الله رب العالمین د یو بنده سره محبت کوي نو د هغې څه علامې دي؟ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د الله خبره ومنئ او د الله د پیغمبر خبره ومنئ. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې د الله محبت دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. هر قسم حمد و ثنا تعریف د الله رب العالمین د پاره خاص دی. هغه الله رب العالمین چې په خپل ربوبیت کې یعنی په خپلو ټولو کارونو کې چاته محتاج نه دی. هغه الله رب العالمین چې د ټولو انسانانو او پیریانو د هر قسم عبادت او بندگی حقدار دی. هغه الله رب العالمین چې په خپلو ټولو ښایسته نومونو او صفتونو کې څوک شریک او برابر نه لري. د مختصر حمد و ثنا نه وروسته درود او سلام دی وي په امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. هغه عظیم انسان چې الله رب العالمین د ټول عالم د پاره رحمت را لېږلی دی. هغه عظیم انسان د چا په تابعدارۍ کې چې د دنیا او آخرت کامیابي ده او د هغه نه په مخ اړولو کې د دنیا او آخرت ذلت او رسوایی ده. زما محترمو د دې جمعې د خطبې موضوع د امام نووي رحمت الله تعالی علیه د کتاب ریاض الصالحین نه 40 نمبر باب دی. باب علامات حب الله تعالى العبد. باب دے په بیان د دې خبره کې چې الله رب العالمین د یو بنده سره محبت کوي نو د هغې څه علامې دي؟ دا به ما او تا ته څه پته ولګېږي چې د فلاني انسان سره د الله محبت دی او کم داسې کارونه دي چې د هغې په وجه باندې انسان ته د الله محبت حاصلیږي. سورہ آل عمران کې الله رب العالمین فرمائی قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله رب العالمین فرمائی اے زما پیغمبرا اوایا دی خلکو ته د دې خبرې بیان وکا که چرته تاسو د الله سره محبت کوئ دام دعوه ده چې زمونږ د الله سره محبت دی نو یو کار وکئ فاتبعوني ما پسې را روان شئ زه چې څه ویم هغه ومنئ. اتباع دا په عمل کې وي زما د عمل تابعداري وکئ. یو اطاعت دی یو اتباع. اطاعت په وینا کې وي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د الله خبره ومنئ او د الله د پیغمبر خبره ومنئ. او اتباع دا په عمل کې وي. فاتبعوني زه چې څنګه زندگی تیروم څه چې مې تاسو له راوړي دي څه چې درته پیش کوم په کومه طریقه
زما منځ روجا زکات حج هر یو عبادت چې زی څنګه کومه دقه شانته وکړي. او بیا بعضې عبادتونه خو داسې چې د هغې په باره کې خاص حکم راغلی دی د اتباع. لکه د مانځه په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي صلو کما رأیتمونی اصلی، منځ وکئ داسې منځ لکه څنګه چې تاسو ما وینئ، تاسو زه لیدلی یم. د حج په باره کې وفرمایل خذوا عني مناسککم، زمانه د حج طریقې زده کئ. نو فاتبعوني، که د الله د محبت دعوه کوئ فاتبعوني، ما پسې را روان شئ. انجام به څه شي؟ انجام با دو انعامونه به ملاو شي. یو انعام یحببکم الله، چې رب العالمین به تاسو سره محبت وکړي. یو انعام، او دا ډېره اوچته خبره ده. د الله محبت د حاصلولو په اسبابو کې یو لوی سبب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري ده. دویم انعام ویغفر لکم ذنوبکم، رب العالمین بس تاسو گناهونه معاف کی. نو چې محبت حاصل شو گناهونه معاف شو، نو دا د انسان د سعادت او د نیکبختۍ لوی علامې دي. نو دی آیت کې الله رب العالمین د خپل محبت د حاصلولو دپاره څه شی شرط ولګو؟ اتباع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې تلل، د هغه عمل خپلول، عبادات چې څومره دي په هغې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه اختیارول، که هغه د کیفیت په شکل کې وي چې څنګه یې کړی دی، او که د تعداد په شکل کې وي چې څومره یې کړی دی، په دواړو کې اتباع دا لازمه خبره ده. او که په دې دواړو کې فرق راغی، نو دغه عمل بیا د انسان مردود دی. کیفیت کې فرق راغی یا په تعداد کې فرق راغی، نو دا عمل بیا مردود دی.